د بریکوټ په دریای سوات کې بې درکه شوی د 18 کالو عدنان چې دی د هغه ډیډ باډي په جالوانانو د بټخیلې په مقام میلاو شوه چې هلته مقامي زمیندارو کار کوو او دغه ډیډ باډي چې دی هغوی په دریای سوات کې ولیده نو د اوبو نه چې دی کم وخت سایډ ته کړه او بیا یې مقامي هلته کې ډپارټمنټس ته اطلاع وکړه او هغوی چې دی د دې ماشوم په لاس باندې یوه نښه وه د دې نه دا پهچان وشولې چې د مخ هم ډېر زیات خراب شوی او د ده باډي ډېره زیاته پړسېدلې ده. دا وخت په بریکوټ هسپتال کې موجود دی، مور را سره هم ده، والد صاحب را سره هم دی. عدنان سره تللی و سیند ته؟ عدنان تللی و د دکاندار سره کته وړو دغه یې کوو بیا پراچا ورته ویل چې راشه ما سره کار کوه پروس کالي وسلم کوو جو هغه هلته تللی و چې ما تپوس وکړو هلته شپې له تللی دلته نه و راغلی کور ته دغه ځای نه راغلی پنځمې ورځ باندې دقلته یې لمبلي دي کور ته نه دی راغلی تللی. او نور دې څو بچي دي؟ د خیره څلور نور دي دوه هلکان دي دا مشر و؟ دا مشر یې د بس. کار دا و. دا راته ووایه چې تاسو ته اطلاع چا وکړه د موږ بټخیل؟ په 6 بجې بیا سهار نن سهار نه مازدیګر وړی و اوبه وړه او پولیسو ته جامې وړ بتاڼې ته موږ یې نه خبر کړي په 6 بجې دا هلک چېرته راغلی دکان کې ویلي دي او دا پلار یې دکان کې کبړ کار کوي راټولی نه خانجي او دوی ته ویلي دي چې راشه. تاسو د ډیډ باډي د جنازې څه ټایم ورکړی دی که لا نه انتظامات نه دي برابر؟ خبر تیار شي بس 3 بجو پورې به یې څاري چې قبر تیار شي. دا ورسره مقامي خلک موجود دي. ډېر افسوسناکه واقعه چې دا د دوی مشرۍ زوی عدنان چې دی هغه د تبلیغي اجتماع په خوا کې چې کوم پل دی د هغې نه د هغه د خپې خویدو سره د دریای سوات دغې موجونو چې دی بېشماره ماشومان ورسره ټورس د دې ښکار شوي دي. په دې ورځو اوبو چې دی د هغې رفتار سیوایي د دریای سوات اوبه چې دی څومره ګرمي کېږي دومره ګلیشیر چې دی هغه ولې کېږي او دغه اوبه چې دی ډېرې سیوایي یخې هم وي نو ده په 144 هم لګېدلې ده خو څه خلکو ته د دې معلومات نه وي او دلته کې چې کومه انتظامیه ده په کار دا ده چې په دې باندې په مقامي جوماتونو کې اعلانات هم وکړي او د دوی ذمهواري جوړېږي چې دغه خلک دریای سوات ته نه پرېږدي. دا یو ځوان هلک عدنان 18 کلن چې د دریای سوات اوبو ځان ته راښکودو او 6 ورځې بعد د هغه ډیډ باډي د جالوانانو په مقام باندې چې زمیندارو په پټو کې کار کوو هغه ریسکي وکړه او بیا یې والدینو ته چې دی اطلاع وشوه او پراپر چې دی هغه اوس په بریکوټ هسپتال کې موجود دی. د جنازې ټایم لا نه دی ډیسایډ شوی. د دې ټول صورتحال نه به موږ تاسو خبرو د هغې پورې زموږ سره اوسئ.